बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मंग द लेक्चर टॉपिक द HTML tables. Tables څه دپاره استعمالیږي؟ tables basically the tabular data, the organized data، یعنی ډیټا موږ په منظم شکل سره په خپل ویب پیج کې څه کو ډسپلی کو. یو ټیبل کې یو جدول کې چې څنګه موږ په ورډ او ایکسل کې وایو ټیبلز دغه شان موږ په دغه ټیبل کې ډیټا څنګه ډسپلی کولی شو. نو موږ کولی شو چې دغه قسم د ډیټا په HTML کې هم ډسپلی کو، په خپل ویب پیج کې هم ډسپلی کو. دا موږ څنګه کوو، څنګه به ټیبلز یوز کوو، دا زموږ نن ټاپک دی. موږ به دا ټولې خبرې ډسکس کوو. راځو یو HTML ویب پیج به جوړ کړو. زه وایم چې دا ما سره HTML ټیبلز ټاپک دی او دا به زه ډاټ HTML ته کنورټ کړم. دا زه اوپن کوم د نوټ پیډ سره. صحیح ده. د ټول نه اول به زه ډاک ټایپ ډکلریشن وکړم. ډاک ټایپ HTML ټیګ اوپن کوم او HTML ټیګ به کلوز کړم. ټایټل ورته ورکړم HTML tables. اوس راځو مونږه ټیبل ډسکس کوو. HTML tables د ټول اول به زه یو کمنټ واخلم. ما سره دغه ایریا چې دا ټول کمنټ دی، دلته به زه لیکم چې HTML tables به مونږ څنګه ډسپلی کوو. ټیبل به مونږه د ټیبل ټیګ سره ډیفاین کوو. ټیبل سٹارټ به وي او ټیبل به څه وي، کلوز وي. صحیح ده. ټیبل د څه دپاره استعمالیږي؟ ټو پریزنټ، د دې دپاره چې موږ خپله ډیټا پریزنټ کو in an organized form or in tabular form. صحیح ده. د دې دپاره استعمالیږي. د دې دپاره استعمالیږي چې موږ سره دا ډیټا په منظم شکل سره څه شي، ډسپلی شي. صحیح ده. دې ته موږ ټیبل وایو. دا ټیبل چې موږ صرف ټیبل ټیګ ولیکو، د دې په ذریعه موږ سره هیڅ ټیبل نه جوړیږي. نو موږ به په ټیبل کې دننه چې موږ غواړو یو رو دې راشي، نو د هغه دپاره به TR ټیبل اخلو. TR مینس ټیبل رو. TR به اوپن کوو او TR به کلوز کوو. صحیح ده. که یو رو غواړې نو یو ځل TR ټیګ اوپن او کلوز، که دوه غواړې دوه ځله، که درې غواړې درې ځله، چې څومره ضرورت غواړې هغومره به دا TR څه کې اوپن کې او دا TR به څه کې کلوز کې. اوس په دې ټیبل کې ته څومره کالمز غواړې نو د هر TR ټیګ په دننه به ته TD لیکې، ټیبل ډیټا. TD به کلوز. صحیح ده. TD اوپن او TD کلوز. نو دا موږ سره د څه طریقه ده؟ دا موږ سره د TR او TD په ذریعه موږ سره څه کېږي، یوز کېږي. صحیح ده. که موږ په دې رو کې دوه کالمز غواړو، دوه سیلز غواړو، نو دوه ځل به TD لیکو، که درې غواړو درې ځله. دغه شان چې څومره موږ په اوله رو کې لیکو، دغه شان په دویمه رو کې هم موږ څه کوو، لیکلی شو. نو راځو دلته موږ یو ټیبل جوړو. تاسو به سمپلی د اول د ټول نه څه وکئ، تاسو به ټیبل ټیګ سٹارټ کئ او ټیبل ټیګ به تاسو څه کئ، کلوز. دې نه پس زه یو رو غواړم. که د دې کې زموږ سمپل ډایرکټ زه ولیکم چې نیم او بیا ولیکم چې فادر نیم سپوز، او زه دا سیف کړم. تاسو خپل ویب پیج وګورئ. په دې ویب پیج کې به تاسو سره صرف هغه ډیټا شو کېږي. صحیح ده. اوس ما سره ټیبل جوړ شوی خو شو کېږي نه. صحیح ده. زم چې دا د شو شي بای ډیفالټ ما سره د ټیبل یو اټریبیوټ دی. دا اټریبیوټ به لږ مخکې ووایو، بارډر اټریبیوټ. د ټیبل بارډر بای ډیفالټ 0 وي. صحیح ده. مطلب سایز یې 0 وي، نو هیڅ ښکاري نه. که موږ دا ون کو نو موږ سره ښکاري. صحیح ده. نو تاسو وګورئ دلته یو ټکی ښکاري، دا اصل کې ټیبل دی، خو دا ډیټا چې موږ سره ده دا آوټ آف ټیبل ډسپلی شوی ده موږ سره. صحیح ده. نو اوس
د دې دپاره چې موږ دغه ډیټا پراپر ډسپلی کړو تاسو به په ټیبل ټیګ کې دننه دا نه لیکئ دا به تاسو په ټي آر او په ټي آر کې دننه پسې کې به لیکئ په ټي ټي کې به لیکئ زه غواړم ما سره دې یوه رو جوړه شي نو ټي آر مې اوپن کړه او ټي آر مې کلوز کړو نو یوه رو ما سره جوړه شو په دې کې زه غواړم چې ما سره دې څه وشي یو سیل دې جوړ شي نو زه به لیکم ټي ټي اوپن او ټي ټي کلوز اوس دلته زه لیکم څه نیم دا به زه سیف کړم اوس راشئ تاسو خپل ویب پیج وګورئ په دې شکل تاسو ته څه شو ډسپلی شو ولې چې ما یو ټیبل جوړ کړی په هغه کې صرف او صرف یوه رو یو کالم دی نو همدغه شان به ډسپلی کېږي صحیح ده اوس که زه راشم دا بارډر ترې لرې کړم او سیف کړم ما ته ډسپلی کېږي خو بارډر ورسره شو کېږي نه بارډر آف دی بس صحیح ده ښه زه غواړم چې ما سره دی همدغه یوه رو کې یو بل کالم هم وي نو ته به یو بل ټي ټي ولیکې او ته به ولیکې چې فادر نیم او ټي ټي به کلوز صحیح ده بل د سر راغو اوس ما خو بارډر ختم کړی نو ځکه ما سره نه ښکاري نو بارډر به زه بیا دوباره ورکړم تاسو ولیکئ ټو چې څومره زیات ورکړي هغومره به د ده سایز څه وي پلن وي موږ نارمل ورکوو 1 تاسو اوس وګورئ نو دا ما سره څه ده دا ما سره بل سیل جوړ شو په دې رو کې بل کالم جوړ شو بل کالم هم تاسو غواړئ نو کولی شئ بل کالم ولیکئ بله ټي ټي واخلئ ټي ټي اوپن او دلته ولیکئ فار ایگزامپل فون نمبر او ټي ټي څه کوئ کلوز کوئ صحیح ده دا تاسو سره راغو سپوز زه دا فون نمبر لږ غټ لیکم زه لیکم نمبر تاسو وګورئ اوس د دې ټیبل سایز څنګه وي د ټیبل سایز بای ډیفالټ چې څومره ستا ټکس دی هغومره سیل اوږدېږي او لنډېږي بس محدود وي چې څومره ټکس تا لیکل هغومره وي صحیح ده ښه دا زیاته او کمولی هم شو وروسته به دا ډسکس کوو فی الحال موږ غواړو سپوز زه بله رو راوستل غواړم نو تاسو که بله رو راوستل غواړئ نو په دې رو کې به نه لیکئ تاسو به بل ټي آر ټیګ سټارټ کوئ او ټي آر ټیګ به څه کوئ کلوز کوئ او په ټي آر دننه کې چې تاسو څومره ټي ډي اخلي هغومره به تا سره کالم جوړېږي زه لیکم سپوز ټي ډي یو ځل مې واخیسته زه یم د ده نوم څه دی احمد دی او ټي ډي مې کلوز کړه تاسو اوس وګورئ ما سره یو بل کالم جوړ شو دلته اوس ګورئ نشته چې څومره ټي ډیانې دې په اول رو کې اخیستې دغومره ټي ډیانې به ته په دویم رو کې ماخلې او که وانه خلې دا ټیبل تا سره په منظم شکل نه ډسپلی کېږي صحیح ده نو دغه شان زه بله ټي ټي اخلم زه لیکم د فادر نیم سپوز ما سره دی محمود او ټي ټي به زه کلوز کړم دغه شان بله ټي ټي اخلم او د هغه موبایل نمبر دی سپوز دا یې موبایل نمبر دی او ټي ټي به زه کلوز کړم تاسو خپل ټیبل وګورئ تاسو سره دا په دې شکل کې ډسپلی شو صحیح ده نو دا موږ سره څه ټي آر او ټي ډي بل رو اخلئ صحیح ده نو داسې هم کولی شئ چې دا ټوله رو کاپي کړئ او دلته پیسټ کړئ او په دې کې صرف دا ډیټا بدل کړئ فار ایگزامپل دا ما سره دی علي دا یې موبایل نمبر دی سیف کړئ اوس وګورئ تاسو سره یو بله رو هم جوړه شوه چې څومره روز تاسو غواړئ هغومره روز تاسو لیکلی شئ دا پیج ما زوم کړی دی دا نارمل د ده هغه څه کې وي سلو کې وي صحیح ده د ده نارمل په سلو کې وي ښه نیکسټ زه به دا لږ زوم کړم چې تاسو ته لږ واضح ښکاري که بله رو غواړئ نو بل هم راوستئ څومره روز تاسو غواړئ تاسو راوستلی شئ نو بل د ده یو اټریبیوټ مونږ ویلي چې هغه مونږ سره څه دی بارډر اټریبیوټ دی بارډر چې تاسو څه ورکړئ هغه راځي صحیح ده نیکسټ چې کوم مونږ سره د اوله رو ده دا هیډینګ وي ټیبل هیډینګ ورته ویلی شي نو د دې دپاره په ایچ ټي ایم ایل 5 کې مونږ سره نارمل ټي ډي په ځای په اوله رو کې مونږ ټي ایچ اخلو یعنې دا ټیبل هیډینګ دی ټي ډي په ځای مونږ ټي ایچ اخلو نو دا ټي ایچ مینس ټیبل هیډینګ زه دا ټول چینج کوم تاسو وګورئ د دې او د هغې فرق څه دی نور هیڅ فرق یې نشته صرف او صرف دا فرق دی چې په اوله رو کې به چې کوم ټکس دی هغه به بولډ وي او سنټر الاین به یې څه وي
سنټر. صحیح ده. نو دا موږ سره څه ده؟ دا موږ سره د ټیچ ټیګ دی او دغه شان موږ بارډر اټریبیوټ ډسکس کوو. بل زه به یو څو رو پکې نور هم انسرټ کوم. تاسو کولی شئ فار ایگزامپل زه دلته مانه هیر شوی چې زه یو هغه ډسکس کوم سیریل نمبر فار ایگزامپل شمیره. نو ډېر سمپل ده. تاسو کولی شئ په اوله کې یو ټي ایچ بل اضافه کوئ او دلته ولیکئ فار ایگزامپل اس ډاټ نمبر او ټي ایچ دغه شان په دې کې راشي څه ولیکئ ټي ډي او ولیکئ سپوز 1 او ټي ډي کلوز کړئ. دغه شان په درېیمه رو کې هم تاسو کولی شئ فار ایگزامپل تاسو ولیکئ ټي ډي او دلته ولیکئ کلوز او دا ټي ډي به هم تاسو څه کوئ کلوز کړئ. دغه شان بله رو موږ سره نشته دا سیف کو. تاسو وګورئ تاسو سره به یو کالم اضافه شوی. صحیح ده. بله رو اضافه کوئ هم کولی شئ دا ټوله رو کاپي کړئ او که تاسو کاپي کوئ نه بیا یې لیکلی شئ دلته پیسټ کړئ او دلته تاسو لیکئ فار ایگزامپل 3 او دا ولیکئ جاوید صابر او دا فار ایگزامپل د موبایل نمبر دی. اوس پیج ریفریش کړئ ګورئ تاسو سره بل هم څه شو ایډ شو. صحیح ده. نو دا موږ سره ټیبل دی او په دې شکل موږ څه کولی شو دا ټیبل جوړولی شو. ټیبل ټیګ به اخلو په ټیبل دننه کې موږ څه اخلو ټي ډي ټي آر او ټي ډي. یاد ساتئ ټي ډي به همیشه په ټي آر ټیګ کې دننه لیکئ او ټي آر به همیشه په ټیبل ټیګ کې دننه لیکئ. یوازې مه لیکئ. د ټول نه اصل طریقه دا ده چې تاسو څه وکئ د ټول نه اول ټیبل ټیګ به سټارټ کړئ او ټیبل ټیګ به شروع کړئ. اول که تاسو رو جوړوئ نو اول ټي آر ولیکئ بیا ټي آر کلوز کړئ. د هغه په منځ کې چې څومره کالمز تاسو اخلئ تاسو اخیستلی شئ. نو دغه طریقې سره زه تاسو سره به مشکل نه راځي. کله کله داسې وشي چې تاسو نه غلط شي کوم ټي آر او کوم ټي ډي ما اوپن کړی کوم مې نه دی اوپن کړی دغه مشکلات راځي. نو که تاسو په دغه ترتیب لاړ شئ نو تاسو سره به دا مشکل نه راځي. نیکسټ موږ سره د دې یو بل اټریبیوټ دی بي جي کلر. موږ دا ویلې بل مو ویلې ټیبل بارډر د اټریبیوټس موږ ویلې اټریبیوټس. اول اټریبیوټ د ده ما سره بارډر. بارډر څه ډسپلی کوي دا ویلیوز اخلي هر څه ویلیو چې ورکړي د بارډر اټریبیوټ ته چې 1 ورکړي 2 ورکړي هر څه ورکړي ډیفالټ ویلیو وي 0 وي. بای ډیفالټ دا ما سره 0 وي. بل اټریبیوټ د ده بي جي کلر. بي جي کلر کې سپیس نشته. بي جي کلر چې دا په ټیبل ټیګ کې هم کار کوي په ټي آر کې هم کار کوي په ټي ډي کې هم کار کوي او دغه شان په ټي ایچ کې هم کار کوي. صحیح ده. بي جي کلر. نو راځو بي جي کلر ډسکس کوو. بي جي کلر څه ورکوي بیک ګراوند کلر ورکوي. زه ټیبل ته یو بیک ګراوند کلر ورکوم. زه لیکم بي جي کلر. بي جي کلر سپوز ورکوم ګرین. نو تاسو وګورئ د دې ټیبل بیک ګراوند کلر به څه وي ګرین. صحیح ده. ټول ټیبل ته زه یو کلر ورکوم. صحیح ده. ښه دغه شان ته غواړئ چې دته څه فار ایگزامپل ته د هیډینګ ته یو بل کلر ورکړي. فار ایگزامپل ته کولی شې صرف دی ټي آر ته ورکړي. فار ایگزامپل ته ولیکه بي جي کلر از ایکول ټو سپوز ته ورکړی ریډ ورکړی چې هر څه ورکړی تا دته یو کلر ورکړو. صحیح ده. دې ته د یو کلر ورکړي فار ایگزامپل ریډ کلر نه ورکوم زه ورکوم براون. نو د دې اولنی رو به څه شي براون کلر شي. صحیح ده. ته داسې هم کولی شې چې یوه رو ته ورکړي. فار ایگزامپل ته داسې کولی شې چې یو سیل ته هم ورکړي صرف یو سیل ته. صحیح ده. نو موږ راځو ډېره اسانه طریقه ده. زه وایم چې ما سره دی د دې احمد نوم صرف څه وي دا وي نو د دې دا ډیټا ده نو په دې کې صرف لیکئ څه بي جي کلر از ایکول ټو چې هر څه تاسو لیکئ لیکئ بلو سیو یې کړئ. اوس راشئ وګورئ خپل صرف احمد څه شو بلو شو. نو هر یو ته چې تاسو څه وغواړئ هغه ویلیو ورته ورکولی شئ. صحیح ده. هغه کلر ورته ورکولی شئ چې سم خوښوئ. نو دا یې موږ سره بل اټریبیوټ. نو تاسو په هر ځای کې په ټي ډي کې په ټي آر کې په ټي ایچ کې په هر یو کې تاسو کولی شئ چې څه یوز کړئ بي جي کلر. په ټي ایچ کې سپوز د سیریل نمبر دا فون نمبر چې دی دته یو کلر ورکول غواړم نو سمپل ولیکئ بي جي کلر از ایکول ټو چې هر څه کلر وي فار ایگزامپل د دې د ما سره وي
چار یو کلر فار ایگزامپل ډارک بلو کلر مې ورکړو اوس راشي وګورئ د دې کلر څه شو ډارک بلو شو صحیح ده ښه بل د ټیبل بل اټریبیوټ دی زه په دې لاندې نوټ پیډ کې لیکم بل اټریبیوټ دی with هم ټیبل ته هم موږ ورکولی شو ټي آر ته هم ورکولی شو ټي ډي ته هم ورکولی شو ټي ایچ ته هم ورکولی شو او دغه شان بل اټریبیوټ دی هایټ موږ ټیبل ټي آر ټي ډي او ټي ایچ هر یو ته موږ ورکولی شو صحیح ده نو موږ وایو چې د ټیبل سایز دې زیات وي کم وي څومره وي دا موږ ورکولی شو راځو اول یې په ټیبل باندې دا ګورو چې څنګه آوټپوټ راکوي موږ ته د ټول اول موږ ګورو څه ویت ګورو زم ویت د دې سایز نارملی به موږ څه کې ورکو پکسلز زه فار ایگزامپل ورکوم 200 پکسلز پکسل ورسره ولیکئ یا یې مه لیکئ دا اوس وګوره د سایز څه شو 200 پکسلز که زه دا ولیکم چې فار ایگزامپل دا ما سره څه دی 300 پکسلز دی دا زه سیف کړم دا به څه شي زیات شي صحیح ده د دې نه هم زیاتولی شئ زه لیکم 400 تاسو وګورئ د دې سایز څه شو زیات شو صحیح ده دغه شان د دې هایټ مونږ ګورو فار ایگزامپل زه وایم چې د ده هایټ څومره وي هایټ از ایکول ټو زه وایم چې دا دی 600 بائی ډیفالټ چې 600 صرف ولیکم نو پکسلز ویلیوز اخلي او که پیکس ولیکم نو مطلب پکسلز نو ګورئ د ټول ټیبل دغه هایټ څومره شو 600 که دا زه 400 کم نو تاسو وګورئ دا به څومره وي 400 وي ګورئ 400 شو که فار ایگزامپل زه 300 کم نو چې څومره سایز تاسو غواړئ هغومره ویت او هایټ تاسو ورکولی شئ صحیح ده زه ورکوم 200 دومره شو دغه شان تاسو کولی شئ چې هر یو ته خپل دغه سایز ورکړئ دغه شان دا ویت او هایټ تاسو کولی شئ په رو او هر یو کې یوز کړئ دلته په ټیبل کې نه یوز کوئ په هر ځای کې یوز کولی شئ زه فار ایگزامپل دا ویت او هایټ د دې ځای نه ختموم زه راځم زه وایم چې زه دې ټي آر ته یو ویت ورکوم خو دا خلک بیا ټي آر ته نه ورکوي ټي ټي ته ورکوي یا ټي ایچ ته ورکوي زه ورکوم چې سپوز width is equal to 400 pixels اوس تاسو وګورئ د سایز څه شو کم شو سپوز د ټي ایچ ته زه ورکوم فار ایگزامپل width is equal to 600 pixels تاسو ګورئ صرف د دې ټي ایچ ویت دومره زیات شو صحیح ده ښه دغه شان تاسو کولی شئ دته هایټ هم ورکئ صحیح ده زه به دا بیرته لرې کړم زه به دته صرف ورکړم چې هایټ ورکوم فار ایگزامپل 100 تاسو وګورئ د دې یو سل هایټ به څه وي 100 وي صحیح ده نو تاسو هر یو ته ورکولی شئ زه فار ایگزامپل راځم دغه محمود ته ویت ورکوم زه وایم چې د ده ویت دی لږ زیات وي زه ورکوم فار ایگزامپل د ده د ما سره 100 پکسلز ویت وي محمود تاسو وګورئ د ده ویت څه شو زیات شو صحیح ده نو موږ دغه شان ویت او هایټ چار یو ته وغواړو ورکولی شو صحیح ده نو دا موږ سره څه د ویت او هایټ اټریبیوټس دغه شان بل اټریبیوټ دی موږ سره سیل پیډینګ او سیل سپیسینګ دا دوه اټریبیوټ نور دی موږ سره سیل پیډینګ او سیل سپیسینګ سیل پیډینګ دې ته وایي چې موږ سره د دې ټیکسټ او د دې بارډر ترمنځ کوم مساحه چې د ته وایي سیل پیډینګ او چې کوم موږ سره دغه ساحه د دغه دته سیل سپیسینګ وایي راځي دواړه ډسکس کوو دا دواړه په څه باندې کار کوي دا دواړه موږ سره کار کوي دغه سره د ټیبل ټیک سره نو راځو موږ به دا ویت او هایټ لرې کوو
سپوز دا به زه لرې کړم اوس راځو اول راځو څه سیل پیډینګ زه لیکم سیل پیډینګ سیل پیډینګ لیکم زه فار ایگزامپل 10 pixels تاسو ګورئ په هر یو سیل کې د ټیکس او د هغه ترمنځ 10 پکسلز سپیس راغلی دی صحیح ده زه به په دې کمنټس کې دا ولیکم سیل پیډینګ څه کوي specify the distance between contents and table border صحیح ده دویم څه شی ده cell spacing څه کوي specify the distance between cell border and table border د دې دوړو ترمنځ څه کوي دا ډیسټنس څه کوي سپیسیفای کوي دا موږ سره څه ده سیل پیډینګ او سیل سپیسینګ نو سیل سپیسینګ باندې مو کار وکړو دغه شان سیل پیډینګ د سیل پیډینګ باندې هم کار کوو راځو دلته cell spacing is equal to زلیکم 10 pixels زه ریفریش کوم تاسو ګورئ دا د دواړو هغه سپیس شو چې څومره موږ سره څه شو زیات شو دغه شان موږ کولی شو سپوز الاین ټیګ په HTML5 کې ریموف شوی دی خو بیا هم موږ یوز کولی شو تاسو ګورئ سیل سپیسینګ او سیل پیډینګ دا by default left خواته راځي تاسو کولی شئ په هر یو TD یا TH کې تاسو یوز کړئ left او align یوز کړئ سپوز زه دلته یوز کوم په دې کې زه لیکم چې align is equal to center تاسو راشئ وګورئ دا به تاسو سره څه شي سنټر کې شي محمود سنټر کې شو زه به دا 1 2 3 باندې یوز کوم چې واضح ښکاره شي موږ ته دلته وګورئ تاسو align is equal to زه به ولیکم رایټ تاسو ګورئ دا رایټ ته شو په هماغه سیل کې نو دا موږ سره څه دی دا موږ سره د الاین اټریبیوټ دی دغه شان بل موږ سره دی رو سپین او کالم سپین دوه نور اټریبیوټس دي موږ سره یو دی رو سپین او بل څه دی موږ سره کالم سپین رو سپین څه کوي مرج ورټیکل سیلز رو سپین داسې کوي چې ته کله غواړې موږ په ټیبل کې دغه دوه یو ځای کړو لکه مایکروسافټ ورډ کې موږ غواړو چې څه وکړو مرج کړو یو ټیبل کې موږ څه وکړو مرج کړو فار ایگزامپل تاسو لږ وګورئ زه دلته یو ټیبل جوړوم په هغه ټیبل کې به موږ دا مثال څه کړو ډسکس کړو ما یو دا ټیبل جوړ کړ زه غواړم دا دواړه ایډ شي نو دې ته دا موږ دلته څه کوو مرج کوو زه وایم څه کا مرج سیلز صحیح ده نو دواړه مې مرج کړل نو دی اپریشن ته په HTML کې چې کله موږ وایو دلته څه وایي رو سپین اوس زه غواړم چې په دې ټیبل کې داسې دا دواړه مرج شي نو چې کله دا زه سلیکټ کوم دلته مرج کوم په ورډ کې خو په دې طریقه کېږي خو هلته د کالم سپیس یا کال سپیس په اټریبیوټ باندې کېږي دا ترتیب چې کېږي دا په رو سپین باندې کېږي او دا شان چې کېږي دته وایي دا په کال سپین باندې کېږي صحیح ده نو رو سپین مرج ورټیکل سیل او کال سپین مرج هوريزونټل سیلز صحیح ده اوس دا ورډ په کلوز کوم زه به راشم زه غواړم فار ایگزامپل چې ما سره دی په دې ټیبل کې دغه 1 او 2 چې کوم دا خانه ده دا د صرف یوه شي د څه شي مرج چې دواړه یو ځای شي نو ډېر سمپل خبره ده اول به دا رو وایو زم چې دا سیریل نمبر او نیم د څه شي یو ځای شي نو زه به څه لیکم رو سپین به لیکم زه به راشم څه ته
رو سپین ولیکم زه به دلته لیکم څه رو سپین از ایکول ټو څو نور سیلز ورسره یو ځای شي یو خو دا خپله دی بل د څو ورسره یو فلم نو دوه ولیکئ څو ولیکئ دوه سیف کړئ اوس تاسو خپل دا ټیبل وګورئ صحیح ده نو تاسو سره دا دواړه څه شول داسې یو دوه هغه یې څه کړل یو ځای کړل ښه صحیح ده زه به دا لرې کړم موږ به دې لاندې هغه کې دا هغه کړو فار ایگزامپل زه غواړم چې په دې کې زه څه وکړم رو سپین ولیکم رو سپین از ایکول ټو 2 تاسو اوس وګورئ دلته نو دا څه کې تاسو سره څه کوي ورټیکل سیلز تاسو سره یو ځای کوي صحیح ده اوس مشکل څه شی دی چې په دې لاندې کې دا دی خوا راغو دا خانه دی خوا هغه ټیبل اخوا لاړو نو چې کله هم تاسو داسې کوئ نو تاسو فار ایگزامپل د علي دته غواړئ چې نه نو د علي به لرې کړي صحیح ده ما په دې کې رو سپین وکړه نو ورپسې ما سره لاندې څه د علي دی نو د علي والا ټي ټي به ټول څه کوي ډیلیټ کوي تاسو سره به دا پراپر ټیبل څه شي ډسپلی شي اوس وګورئ دا دواړه څه شول یو ځای شو صحیح ده دغه شان تاسو غواړئ صابر او دا نمبر دې څه شي یو ځای شي نو تاسو به سمپلی صابر ټي ډي ته راشئ صابر چې چېرته وي دا د صابر ټي ډي ده تاسو به ولیکئ کال سپین از ایکول ټو یو خو دا خپله دی دا بل ورسره یو ځای کوئ نو 2 ولیکه صحیح ده چې کله زه دا سیف کوم نو تاسو وګورئ تاسو سره دا دلته دوه سیلز یو ځای شول دوه سیلز یې راواخیستل خو دا اضافه شو نو ته به داسې کړې ته به دا ډیلیټ کړې نو دا په دې طریقې موږ کولی شو چې څه کړو راولو ته غواړې چې دا جاوید صابر د آخري د ټوله یو شي تاسو به څه کوئ 3 کې چې څه وي 3 ټي ټي ته راشئ تاسو ولیکئ کال سپین څو کالمز پکې راوستل غواړئ زه لیکم 2 سیف نو دلته پکې 2 راغله دا یو دې خوا راغو دا دې دلته راغو اوس ته غواړې چې دا ټول دې یو وي نو څو دوه سیلز خو پکې دي دوه نور یو مطلب یو دلته دی او دلته دوه نور دي نو دا ورسره یو ځای کول غواړي فار ایگزامپل زه وایم دا دواړه به زه لرې کړم او دلته ولیکئ څو دلته څو دي 1 2 3 4 نو تاسو ولیکئ څو څلور چې کله ولیکئ دا تاسو زه ریفریش کړئ تاسو سره وګورئ دا ټول په یو خانه کې ډسپلی شو نو دا موږ سره اخري څه شی ده دا موږ سره مرج ته چې مرجینګ موږ څنګه کوو په رو سپین او په کالم سپین رو سپین څه کوي دوه ورټیکل سیل سره یو ځای کوي او کال سپین څه کوي تا سره هاریزنټل سیل سره تا سره څه کوي یو ځای کوي دا دواړه په څه باندې کار کوي په ټي ډي او په ټي ایچ باندې کار کوي صحیح ده نو دا اوس تاسو ایچ ټي ایم ایل ټیبلز او د دې مربوطه چې څومره اټریبیوټس موږ ډسکس کړل صحیح ده ستاسو توجه نه مننه خوشحاله اوسئ